بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. د نن ولا مسله دا دی که یو انسان د ځای کې په غټو یا وړو بولو باندې کېناستل چې هغه ځای کې پاک خاوره یا کاڼی یعنې څوک پتر ورته یا میټي لوټه وغیره شوله یا ټیشو پیپر شه دا ورسره هغه ځای کې موجود نه و په ټایم ورسره، نو هغه ځای که دې سره خوا شو کې د غوا میخې یا د اوښه یا د دغه والا ګندګي پرته وه، خو په دې شرط سره څه وچه وي، نو څه وچه وي بیا که هغه سره استنجا وکړه نو بیا دا څرنګې دی ټیک دی، ورسره پاکي راځي، خو هغه پاکي داسې وي چې دا بیا سره د کراهت نه وي، مکروه وي ورسره، صحیح نه دی دې سره. خو بیا هم امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې د دې والا استنجا دې سره کېږي، خو سره د کراهت نه. او بله مسله دا دی ډېر خلک دې باره کې تپوس کوي وی یاره دغه وهم بیماری څوک ورته وي، څوک ورته د شک بیماری ورته وي چې دا څه شي د وجې نه لګېږي. نو اکثر دغه بیماری چې لګېږي دا د خصوصا د غسلخانې کې چې کوم د لامبلو یا د غسل ځای وي که نه، هغه ځای کې د تش وړه بول چې دي هغه کولو دغه وجه او ذریعه او سبب جوړېږي. که چې د هغه ځای ګنده هغه وي که نه، د غسلخانې کوم لاندې فرش وي دا یې کچا وي، نو هغه ځای کې چې وړه بول وکړي نو بیا هغه ځای باندې د لامبل او همدارنګې غسل کول دا صحیح نه دي، ځکه چې بیا کوم د اوبو دي د اوبو والا کوم بیا وړې اوبه دي هغه بدن ته لګېږي واپس راځي، نو دې سره بیا د شک او د وهم والا بیماری پیداویږي. او دې علاوه نن سبا خو دا خو مخکیني هغه سره شوه مسله چې مخکې به دغه ځایونه کچا وو، نو بیا هغه ځای کې صحیح نه دی. او همدارنګې نن سبا خو چې دی دا کوم غسلخانه وي مختصر څه ورته ویلی شي، په دغه ځای کې اکثر داسې وي چې فرشونه وي، نو بیا که هغه فرش باندې یو انسان وړه بول وکړو هغه نه پاس دی لامبي، نو ښه خبره ده چې دی چې اول هغه ځای چې کله ووینځي متیازې وکړي ورباندې بول وکړي نو هغه ځای د بیا ووینځي ورباندې، مطلب چې یو لوټه اوبه لږې در باندې واچوي چې هغه متیازې کومه دی هغه ختم شي، هغه اثر ختم شي. او که دا اوبه ونه شي د هغه والا کوم اوبه دي نو بیا دا واپس چې کله اوبه تلیږي په بدن سره لګېږي، نو دې نه بیا دغه د کوم د وهم یا د شکل کوم بیماری دی نو بیا دې د وجې نه لګېږي، نو په دې کې ډېر احتیاط کول پکار وي. او بل دا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وی اکثر دا کوم د عذاب قبر دی دا عام طور باندې دی انسانان کوم دي د دوی د بول نه ځان نه ساتي، د دې نه دوی احتیاط نه کوي، د دې وجې نه دوی ته دغه بیا عذاب قبر کې سره په دې کې بیا مبتلا کېږي، عذاب قبر بیا همدې نه کېږي. لکه یو واقعه هم د حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مدینې نه بهر ووتل نو هغه ځای کې ولیدل یو قبر کې کس ته دوه کسان وو هغه ته ډېر عذاب کېدل، نو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه باره کې تپوس وکړ ویره دي عام طور باندې کوم د متیازې دي نه ځان ساتل نه دي د وجې ته عذاب قبر کېږي.